چې بعضې بدبخته ډاکټران داسې کوي چې هغوی پرایویټ میډیسن کمپنیز هغوی ته لیپټاپ ورکړي، پارټیز ورته ارینج کړي، نو بیا د هغوی هغه 2 نمبر دوایانې پروموټ کوي. خو دا نه ګوري چې دوایي زه چاته لیکمه دې سړي به دیړي کړي وي، ده به قرض راغستی وي او دی به دا دوایي وړي، په ده باندې بس اثر نه کېږي د دې دوایي، خو سټل دی د هغه کمپنۍ د پروموشن لپاره همدغه دوایي ده ته لیکي. لاس کې د 100 روپو دوایانې دي، کم سے کم 5000 روپو. د 5000 روپو دي. اچھا چې کم ډاکټر له ورغلی وي؟ سرزمین صاحب لګي. سرزمین صاحب له څونه فیس یې نه واخیست؟ 800 روپۍ فیس اخلي جی. چې کله په هسپتال کې تا ډاکټر صاحب صحیح طریقې سره ډیل نه کوي چې ځان د نه خلاص کړي جی او تا هغه ته ووایه چې لکه ته ولې ما سره داسې کوې، تا ورته چېرته ویلي دي دا ډاکټر خو ناس دې لپاره دی ستا په سر باندې تنخواه اخلي. احمدشاه د کوم ځای یې؟ د پبوی. د پبو یې؟ احمدشاه په دې لار ډېر زیات پریشانه روان وي، ولې؟ دا مړه دا ځای مې درد کوي، هلته لاړم. کوم ځای درد کوي؟ دغه ناټي سیټ ته دغه درد کوي. واو. نو راته وی دغه دی دا دارو راته ولیکل وایي دا 6 میاشتې پورې بخورئ. ته کوم ډاکټر له ورغلی وي؟ دغه نوم یې دی دا چټۍ چې ده ډاکټر فواد جان او فواد جان اسسټنټ پروفیسر دی. ښه ښه درته ووایه چې څونه فیس یې دنه واخیستو؟ 1000 روپۍ فیس یې رانه وایي. 1000 روپۍ فیس یې دنه واخیستو او چیک یې کړې، ټسټ یې دله وکړو؟ بس چک یې کاو ټیسټ وایي چک یې راته وکړو، داسې که خو داسې که ټول چې دغه یې راته وایي دا څه مسله ده؟ اوس وایي دا ایم آر آی اکسره نه دی، هغه ټسټ هغه به وکړي بیا به ما ته روړی هفتې پر ورځ راځم خالي په ورځ نو چې بیا به بل خالي له به راځي. بل خالي له ښه دا راته ووایه چې دا دوایي درته 100 روپو لیکلې ده؟ دا راته 1650 روپۍ دارو لیکلی، خو زه په خپله ما سره پیسې نه وي دا سره روان وم او ما دې پریشانه کړی دی؟ جی او 100 روپۍ د نغدې ورکړې؟ زر خو نغدې مې ورکړې. اوس ترې 100 روپو لپاره سره پیسې نشته؟ پیسې را سره نه وي نو بس لږ پریشان وم. بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما او دا وخت په ضلع نوښار کې د پبو په تحصیل کې حسین هسپتال بالکل مخې ته ولاړې ما. نن مونږه د پرایویټ ډاکټرز باندې خبرې کوو، په فارمیسیز باندې خبرې کوو او بیا چې کوم خلک دلته کې راځي هغوی میډیسنس اخلي په دغې باندې خبره کوو. ما تیر یو پروګرام کړی و په هغې کې ما دا خبره کړې وه چې بعضې بدبخته ډاکټران داسې کوي چې هغوی پرایویټ میډیسن کمپنیز هغوی ته لیپټاپ ورکړي، پارټیز ورته ارینج کړي، نو بیا د هغوی هغه 2 نمبر دوایانې پروموټ کوي، خو دا نه ګوري چې دوایي زه چاته لیکمه دې سړي به دیړي کړي وي، ده به قرض راغستی وي او دی به دا دوایي وړي، په ده باندې بس اثر نه کېږي د دې دوایي، خو سټل دی د هغه کمپنۍ د پروموشن لپاره همدغه دوایي ده ته لیکي. ګورو به چې ما سره یو ملګری ولاړ دی چې د ده څه حال دی. السلام علیکم. خیر وعلیکم السلام. څنګه لیسه نوم دی وروره؟ ما سکندر نوم دی. سکندره؟ لاس کې د 100 روپو دوایانې دي، کم سے کم 5000 روپو. د 5000 روپو دي. ښه دا چا له وړې؟ دا ځان له. ځان له څه بیمارې؟ زه نیم کور کې ماشومان بیماران. کور کې ماشومان بیماران دي. نو څه فرست ټایم بیماري ده که نه را روانه ده؟ نه دا لکه معمولي اوس انفیکشن شوی دی، هغې مسله ده. ښه معمولي انفیکشن شوی دا دی. معمولي انفیکشن دی. صحیح ده. نو دوايانې خو دې راواخېستې، څنګه ډاکټر صاحب درته څه وویل چې بیا به راله راځې که نه؟ دوی خو اکثر دا وایي چې یاره دونه وخت پس بیا راشه، تا ته یې څه وویل؟ نه به دی خو خپل چیک اپ یې که نه میاشت پس خپل چیک اپ یې راځې به بیا؟ بیا به ته خامخا بیا به ته ستا اندازې مطابق د 100 روپو لیکي. نو بس دا خو بیا هغه ټایم خبرې دي چې ډاکټر صاحب موږ سره دغه وګوري، کوم مریض شفا شوي وي خو بیا ضرورت نشته، خو شفا یې نه شوي نو خامخا صحیح ده نور بلی. نو د دونه فنډ د بیانو چې شفا نه وي نو بیا یې اخلې سله. نو بس څه کوې ضرورت دی اوس که نه، اوس ځای نه خو موږ ښه نه پوهېږو، خو موږ ته ووایي چې دا ولیکئ نو خو استعمال کوي دې سره به شفا وشي، خامخا به استعمالوئ. فیس یې دنه څونه واخیست؟ فیس خو نن سبا ډاکټرانو 800,000 روپۍ فیس دی. 1000 روپۍ. کار څه کوې؟ زما خو خپل ټایل روزګار دی. څه؟ ټایلز کار کوې. ټیک ده سکندر خان، ستا وس کېږي، زما خیال دی خبرو کې د لږه زړورتیا ځکه ده چې ستا وس کېږي. یو بل ملګری ولاړ دی، د ده په لاس کې څه کاغذونه دي، دی هم د چا د کلینیک نه راووتو، نو باقي د ده نه تفصیلات اورو چې دی د ده څه حال دی. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. څنګه لیسه نوم دی دی؟ شاهنواز جی. شاهنواز کوم ځای اوسېدونکی؟ زه د تارو جبې. تارو جبې اوسېدونکی. ښه څوک بیمار دي؟ زما مورکۍ بیمار. مور دې بیماره ده. ښه څه بیماري مونږ ته ویلی شي؟ د هغې بس څه مسله ده معمولي شان هغې باره کې. او جی ښه ټیک ده. چا چې کوم ډاکټر له ورغلی وي؟ سرزمین صاحب لګي. سرزمین صاحب له څونه فیس یې دنه واخیست؟ 800 روپۍ فیس اخلي. 800 روپۍ فیس یې واخیست. ټسټونه وشو؟ ټسټونه وشو جی. 100 روپو. یاره ټسټونه جی ورکړې مې خو لا څه رزلټ نه راغلی. هغې ته بلې پیسې نه جمع کړي. هغه 400 روپۍ د ایکسرې اخلي چې کم عام روټین سره دی، او دغسې د وینې ټسټ دی، د هغې دغه دی الټراساونډ دی. الټراساونډ 100 روپۍ دی. الټراساونډ والا له اوس روانې وه.
چې دغه او دغه 100 روپۍ دي بس هغه وای او نور تاسو د دې مطابق دغه کوي خو زمونږ د آل پاکستان هم دا روټین دی یوازې د پبو ډاکټران نه د پیشاوري کدا نوشهري د آل کې پی کې د آل پاکستان هم دغه دوه کار سکے زه خپل جی روزګاری مې د کاسمیټکس کار کوم دکان دی دارو جبه کې مې دکان دی او نور دا تاسو چې څنګه په دغه کې راغلی نو که څنګه کار دلته په کلینیکو کې کېږي او دغسې په هسپتالونو کې کېدی نو به بیا کلینیک ته نه راتلو مونږ به بیا کلینیک ته نه راځو خو ولې چې کلینیک کې زمونږ خبره نشي اورېدی په هسپتال کې نشي اورېدی مونږ چې کومې خبرې په هسپتال دلته ډاکټر صاحب ته کولی شو نو دومره ټایم آی مونږ له نه راکوي داسې ولې نه درکوي دله ټایم څه وجه ده نو بس خو تپوس کول والا نشته جی نو خود به نه راکوي چې تپوس پیدا شي دلته کې راځي نو بیا چې دی تپوس کوي چې څنګه ته په کلینیک کې زمانه مکمل ټیسټونه یا دغه کېږي یا په هسپتال کې هم کېږي نو بیا زه کلینیک کې څه کوم چې راځم او زه پیسې نو جی جی چې کله په هسپتال کې تا ډاکټر صاحب صحیح طریقې سره ډیل نه کوي وسې ځان د نه خلاص کی جی او تا هغه ته ووایه چې لکه ته ولې ما سره داسې کوې تا ورته چېرته ویلي دي دا ډاکټر خو ناس دې لپاره دی ستا په سر باندې تنخواه اخلي تپوس چا نه کې دا هغه ډاکټر چې اوس راغلی یم او ما هغه لارج نه راغلی یم لارج کې مې وکړو هلته نه کېدو دغسې ځکه مجبورن کلینیک ته رالم هلته لارج کې نه کېږي په غټ هسپتال دی زموږ په پېښور کې دغسې دلته ټول غټ هسپتالونه دي غټ ډاکټران دي غټې تنخواګانې پکې اخلي او چې څنګه په کلینیک کې تپوس او د مریض چیک اپ یا زمانه تپوس کېږي نو هغسې ټایم ما له ډاکټر په هسپتال کې نه راکوي بس هغه ته به صرف ووایو مریض به ورته وښیو دوی به درته ولیکي درته به وایي چې زه به دا راواله بس دوی به ته ولیکي که ځان به درنه خلاص نو کړي بس ځان به خلاص کړي به دغه لیکل دي که نه نو دې ته رسازوي چې ما له پرایویټ کلینیک ته راشه کلینیک ته راشه دې ته رسازوي خبره د مقصد دی دغه دی دغه ده چې هغه د نه ځان خلاص کړي چې بس ما له به کلینیک ته راځه صحیح ده چې کلینیک ته نه راځي نو د هغه اوه اے سی په څه باندې چلی هغه د بنګلې بل به رقم ځای نه راځي هغه د ډرایور تنخواه به رقم ځای نه راځي هغه د خانسامه تنخواه به رقم ځای نه راځي خوشحاله اوسئ امین خوشحاله اوسئ ما ته بیا را مخامخ کا خو دا یوازې زمانه چې زما په انټرویو به دا دغه وشي دې دپاره زموږ دا ټول کم ملګري چې ولاړ دي ټولو په کورونو کې به څه ناڅه بیماري وي چې موږ ټول اواز اوچت کړو نو هله به کېږي زما یوازې زما او ستا په دغه باندې سیسټم نه ټیک کېږي خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ درمنو کتونکو دا وخت را سره د میراشد حسین هسپتال مخې ته یو مشر ولاړ دی د ده سره په لاس کې پرچه ده خو په دې لار روان او ډېر زیات پریشان و نو د ده سره معلومات یې ترلاسه کوو چې ولې دا رور دومره پریشان دی السلام علیکم وروره وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څه نوم دی دی احمد شاه احمد شاه د کوم ځای د پبوی د پبو یې احمد شاه په دې لار ډېر زیات پریشان روان وي ولې دا مړه دا زه مې درد کوي هلته لاړم کوم ځای درد کوي دغه ناټي سیټ ته دغه درد کوي واو نو راته وی دغه دی دا دارو راته ولیکل وایي دا شپږ میاشتې پورې به دا وخورې ته کوم ډاکټر له ورغلی وي دا دغه نوم یې دا چټۍ چې ده او دا ډاکټر فواد جان او فواد جان اسسټنټ پروفیسر دی او ښه ښه درته ووایه چې څونه فیس یې دنه واخیستو 100 روپۍ فیس یې رانه وایي 100 روپۍ فیس یې دنه واخیستو او چیک یې کړې ټیسټ یې دله وکړو بس چک یې کاو ټیسټ وایي چک یې راته وکړو داسې که خو داسې که ټول چې دغه یې راته وایي دا څه مسله ده اوس وایي دا ماره اکسره نه دی هغه ټسره هغه به وکړي بیا به ما ته روړې هفتې پر ورځ راځم خالي په ورځ نو چې بیا به بل خالي له به راځي بل خالي ښه دا راته ووایه چې دا دوایي د تر 100 روپو لیکلې ده دا راته 1650 روپۍ دارو لیکلی خو زه په خپله ما سره پیسې نه وي دا سره روان وم او ما دې پریشانه کړی وي او جی او 100 روپۍ د نغدې ورکړې زر خو نغدې مې ورکړې اوس ترې 1600 روپو لپاره در سره پیسې نشته او پیسې را سره نه وي نو بس لږ پریشان وم تا ډاکټر صاحب ته ونه وایې چې ما سره پیسې نشته نه ما خو داسې ورته نه وایي ډاکټرانو سره خو داسې نه شي ویلی دا هغوی څنګه بس سپین راکړه هغوی سره خو چا زور نی دوکاندار نی نه ته به اوس دا 1600 روپو دوایي رقم ځای نه راخلې دا به تاله څوک درکوي بس چا نه به راوالم لږ څنګه به راخلې بس خیر دې ورته یم بس چا نه به راوالم ورور نه څنګه طریقې سره به راخلې قرض به غواړې خیر به غواړې څه به کې قرض به والم چې لږه پیسې را سره شو نو واپس به ورله ورکړم خبره ختمه ښه او جی او بیا درته دا ووایي چې لکه هفته بعد به بیا هم راځي نو بیا به غټه ایکسرې کې او غټه اکسرې به کوې بیا به راته روړې ښه ښه اوس راته دا ووایه چې ته کار څه کې زه دا ټیپ کوم ګلونه مونونه کوم دا ګلونه کې 100 روپۍ ورځ دې دیړي جوړېږي بس اوس خو لږ دا دغه مې خوږېږي ملا مې دا ځای خوږېږي لږ ګټم داسې 800 وکړم 0 وکړم کله 1500 نن ورځې 100 روپۍ خو ستا لاړې ډاکټر صاحب واخیستې نو په کور کې به د چوله پسه بلیږي نو چوله بس څه ووایم نو ماشومان مې لږ چوټیانې دي هغه هم اخوا دېخوا ګرځي لږ کار مار کوي که نه د سکول که سکول چالي شو نو بس بیا خو ولاړ نو بیا ولاړې هغوی بیا سکول ته ځي او بیا خو هغوی سکول ته ځي نو اوس سبق ته ځي او بیا مازدیګر
ما سهار وختي سبق ته ځي او پنځه نیمې بجې بیا لاړ شي سبق ته تر 9 بجو پورې ناست صحیح ده. او ته خو د ډاکټر صاحب مستقل ګاګ شوې که نه تا ته وایي چې بل هفتې له هم راشه هغه خو راته وی مهاراج سره وکړه غټ بیا راشه نو چې زه وګورم چې سی نه حساب نو بیا چې ورځي فیس په نه اخلي که نه داسې به پته ورځي نه لګي چې هلې او که نه هلې خو بس معلومات ما ته نشته زه دروغ وایم ښه ها جی صحیح ده وروره دا ستا په حالت باندې جړه پکار ده جړه پې پکار ځکه ده چې ستا 800 روپۍ 1000 روپۍ ورځ ده د دیړۍ 1000 روپۍ دنه ډاکټر هم واخیستې بیمار شوی هم یې د علاج دې لا پوره پته نه لګي پته نه لګي نه د پوره علاج دې هم پته نه لګي درته وایي چې ایکسرې وکړو بیا به راځي نو بیا به ستا پوره پته لګي چې مسله دې څه ده او نن هم درته 1600 روپۍ درته دوایي ولیکله خو تا سره اوس پیسې شته نه د ته په دې سوچ کې روان یې چې خدایه څه به کومه